الله الرحمن الرحیم ومنهم من يستمع إليك بعضی په دې منافقانو کې داسې دي چې تا ته غوږ ایښي حتی تر دې پورې اذا خرجوا من عندك چې کله پاسي د مجلس تانه ای پیغمبر علیه السلام قالوا نو وی للذین اوتوا العلم هغه کسانو ته چې الله ورته پوهه ورکړې ده چې مؤمنان دي ماذا قال آنفا د پیغمبر سوی اولئک الذین طبع الله علی قلوبهم دا هغه کسان دي چې الله مهر لګولې دي په زړونو ردي واتبعوا اهواءهم او دی د خپل خواهشاتو تابع دي والذین اهتدوا زادهم هدى هغه کسان چې هغوی ته الله هدایت کوي د هغوی هدایت نورم سیوا شي وآتاهم تقواهم او نورم فرزګاري وکړي فهل ينظرون الا الساعه او دا منافقان انتظار نه کوي خو د قیامت ان تأتيهم بغتا چې په دې باندې بناڅاپه راځي فقد جاء اشراطها نخي ښکاره شوي دي فأنا لهم اذا جاءتهم ذکراهم نو پس کله به دې نصیحت علی کله چې قیامت راشي فاعلم پوه شئ انه لا اله الا الله چې نشته لایق د عبادت خو یو ذات ته الله دی واستغفر لذنبک حضور ته بخنه غواړه د خپلو لغزشونو وللمؤمنین والمؤمنات او مؤمنان سړي او ښځې دې هم بخنه غواړي والله یعلم متقلبکم ومثواکم الله پاک ته معلوم دی روزګار ستاسو او الله پاک ته معلوم دی ځای د بسترې ستاسو الله پاک وی پیغمبر علیه الصلاة والسلام ومنهم من يستمع الیک بعضې په دې کې داسې خلک دي چونکې مدني صورت دی نو د دې نه مقصد منافقان دي چې دا منافقان داسې خلک دی چې دوی تا ته ښه متوجه ناست دي بس دک شانتي کړي ته به وایې زما دا هره خبره د دې د دماغو ته دننه ورننوځي داسې متوجه ناست دي د څه دپاره د رواني دپاره حتی اذا خرجوا من عندک تر دې چې ستا د مجلس نه پاسي وحی ختم شي مجلس ختم شي پاسي قالوا للذین اوتوا العلم نو مؤمنانو ته وایي ماذا قال آنفا د پیغمبر څه وایي یعنی مقصد یې څه مونږ خو د ده په خبره پوه نه شو د پیغمبر چې څه وایي مونږ یې په زبان نه پوهېږو نو مونږ د ده په انداز نه پوهېږو نو د ده را خبره باندې دا زموږ دماغو ته رسي نه د څه دپاره چې دوی د مسلمانانو په زړونو کې شک واچوي چې د دې پیغمبر دا طریقه ټیک نه ده دا پیغمبر موږ نشو پوهولی د ده په دې خبره باندې موږ د سره پوهېږو نه د ده علم نعوذ بالله د ده علم پوره نه دی الله پاک وایي اولئک الذین طبع الله علی قلوبهم دا هغه خلک دی چې الله د دوی په زړونو مهر لګولی دی دوی به تا ته ناست دي دلته به ستا ټوله خبره واوري ستا خبره به ذهن ته ورکوزه شي او بار به په لومبې په خپله باندې د هغې خلاف کوي د دې دپاره چېرې موږ اړو په دې باندې ونه رسېدو الله وایي د دې پې زه نه پوهېږم دا هغه بدقسمته خلک دی چې دوی د خبره ذهن ته کوزه شي او دوی د هغې خلاف کوي دا د دې کم نصیبې دی الله پاک وایي واتبعوا اهواءهم دی د خپل خواهشاتو تابع شوي دي دی هغه خبره اوري چې د دې د مفاد مطابق وي والذین اهتدوا او هغه کسان چې هدایت یې مونته دی یعنی چې کامل مؤمنان دي د زړه ایمان راوړی دی نو زادهم هدن د هغې هغه هدایت نور سیوا شي د هغې رهنمایي نوره سیوا شي د هغې شک و شبه په دې وحي سره اوځي وآتاهم تقواهم او هغې پرهیزګاري نوره سیوا کي نو فهل ينظرون الا الساعه حضور د قرآن نه پس د وحي نه پس دی اوس د څه په انتظار کې دي خو د قیامت ان تأتيهم بغتا چې ناڅاپه به راشي دوی ته به ناڅاپه راځي ځکه چې دوی ورله تیاري نه کوي دوی د زړه نه مني نه د قیامت یو ټایم مقرر دی الله پاک وایي هغه به د یو روټین مطابق راځي لیکن په دې به ناڅاپه څه کوي مرګ هغه به هر سړي له راځي مرګ یو داسې څیز دی خلک د الله د ذات نه انکار کوي خو د مرګ نه څوک انکار نه کوي خو الله وایي دا چې تیاري ونه نه کوي دا مرګ نه منل دي دا مونږ چې وایو ناڅاپه پې مرګ راغی دا ولې مونږ ناڅاپه وایو مونږ یې پته منو یو مونږ ورته تیاري نه کړي الله وایي د دې دپاره به قیامت ناڅاپه راشي حالانکې فقط جاء اشراطها نښې راغلي دي دا یو چې کوم دی نو اشرات دی یو شروط دی دا اشرات چې دا جمع د شرط دی دا نښې ته وایي او یو چې کوم دی نو شرط دی
د هغې جمع شروط دی. هغه چې کوم دی نو شرط ویلی شي یو خبرې یو وعدې کولو ته چې بھائی ته به دا کار وکړې نو زه به دا کار وکړم، او دا شارط دی. دا چې کوم دی نو نښې ته ویلی شي. الله وایي نښې ښکاره شوي دي او پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي د قیامت د ټولو نه لویه نښه زه یم. اخري پیغمبر چې راشي د هغه نه پس به قیامت وي او زه اخري پیغمبر یم، زه راغلی یم. نو فانا لهم الله وی بیا بکلا اذ جاءتهم چې کله قیامت راشي ذکراهم د دې لپاره نصیحت چې قیامت راشي نو بیا به دې نصیحت کم ځایلی د قیامت نه مخکې دې له نصیحت اغستل پکار دي. نو دا جمله ورپسې ډېره زبردسته ده چې الله وی فاعلم حضور فاعلم دې ته ووایه پوه شئ چې انه لا اله الا الله نشته لایق د عبادت خو یو ذات د الله دی. واستغفر لذنبک او حضور ته د خپلې ګناه بخنه وغواړه. اوس دلته کې یو سوال پیدا کېږي، الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته پخپله وایي ته به د نورو شفاعت کې نو چې ګناه یې وکړه خو شفاعت پکې کوم ځای ته راځي او پخپله د شفاعت ضرورت دی. نو دا دلته کې دا جمله الله څنګه راوړه چې واستغفر لذنبک؟ نو په دې کې مفسرین چې کوم دی نو هغوی ډېر ښکلې معنی کوي، خاص کر چې کوم دی نو احکام القرآن کې ابوبکر جساس، په تفسیر مدارک کې امام نصفی، په تفسیر مظهری کې ثناء الله فانی فتوی صاحب، په تفسیر کبیر کې امام رازی صاحب او داسې نور مفسرین هغوی وایي الله پاک پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وایي چې کله ته توبه وباسې چې ته الله بخلې او معصوم یې نو ستا امتیان به په سر کې توبه وباسي. ځکه چې یو تابعي دی د هغه نوم دی خاتم ابن احسم، هغه ته یو پیره چا وویلي دي مولي صاحب چې کوم دی نو غټه بنګله جوړه کړې ده. هغه لاړو نو هغه مولي صاحب ته وایي زه چاردام کومه ته ما ته وګوره چې زما دا چاردام صحیح دی که نه؟ او ورته وایي ښه جي. خاتم ابن احسم رحمه الله کېناستو، چاردام یې کوو نو په دې سنګله باندې وپېرې اوبه واچولې او ورته وایي اسراف دی وکړو دا په درې پیرې بس کافي دی که نه؟ دا پې وپېرې واچولې. نو هغه ورته مولي صاحب ولې د خاورو کوټه کافي نه وه چې تا بنګله جوړه کړې ده؟ مولي صاحب بریان شو چې دا خو ده ما ته خبره کوله خو په کوم انداز کې راته وکړه. د دې شیخ ادریس صاحب نیکه دی شهزاده مولي صاحب په خپل سوانح کې لیکي چې ما د حاجي محمد امین صاحب نه پېژندله تورنګ زه زه ناست وم د یو پیره راغی او د هغه جومات هغه امام چې و نو هغه ته یې وایي زه ستا په مخ کې مونځ کومه زما دې مونځ ته ګوره چې زما دې مونځ کې غلطي شته که نه؟ ما وایي چې دا بس وګام سړي نو بل ځای کې بیا دا چلو کو نو په بل ورځ بیا دا چلو کو نو ما ته اندازه ولګېده چې د ده په مونځ کې څه نشته، د دې امام په دې مونځ کې فرق دی نو دی ورته هغه فرق دې ولې وباسي. دا واستغفر لذنبک نه په دې مقصد هم پوه یم چې د دې دلته کې د توبې نه مقصد څه دی. دا که حاتم ابن احسم په باره کې بل ځای راځي وایي یو مولي صاحب و د هغه چې کوم دی نو په هغه بنګله کې د هغه وخت مطابق یو خاص کمره وه، خاص کمره چې کوم وه په هغې کې قالین پروت و. نو دې لاړو نو هغه سره ناست و خبرې ورسره کولې نو هغه ته یې وایي تا د چا نه علم کړی دی؟ نو ورته د پلانکي مولي صاحب نه، نو هغه د چا نه؟ نو هغه د چا نه؟ نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم پورې ورسو. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم د چا نه کړی دی؟ نو د جبریل نه؟ نو جبریل د چا نه کړی دی؟ د الله نه. نو الله چې ته دا حکم کړی دی چې ته پوخ پخه کمره جوړه کړه پکې قالین وغوړوه چې آیات پې شته. نو هغه په دې خبره پوه شو چې د ده مقصد دا دی زما په علم کې مقصد نه دی. دی ما ته دا وایي چې ګوره چې ته بنګله جوړی ته استاد جي نو چې ته بنګله جوړی نو خلک خو په سر کې جوړی نو ته چې سم کار وکړې نو خلک به هم کوي. دلته الله پاک پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وایي واستغفر لذنبک ته د خپلې ګناه ته بخښنه وغواړه. یعنې ستا امت له پکار دی چې ته غواړې چې هغوی تا ته ګوري نو چې ته یو پیره غواړې به سل پیرې غواړي. وللمؤمنین والمؤمنات د مؤمنانو سړو د مؤمنانو ښځو دپاره هم بخښنه وغواړه. والله یعلم والله ته ښه پته ده متقلبکم د ځای د ګرځېدو ستاسو. ما یې روزګار معنا وکړه که نه؟ د روزګار نه مقصد دا دی چې ته کوم کاروبار کې ته کوم روزګار کې الله پې عالم دی. ومسواکم او کوم ځای کې چې ته بیا سملې آرام کې یعنی الله پاک ته ستا د 24 ګنټو پته را نو چې کله الله ته پته را او ستا ګناه د الله نه پټېږي الله ته بار بار توبه وباسه چې کوم ګناه ستا نه کېږي کومه کمي درنه راځي چې الله یې راته معاف کوي. بسم الله الرحمن الرحیم.